او دا مولوي صاحب پلار هم غورځول. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، زما یو ملګری یو مولانا صاحب و، په یو مسجد کې امامتي کوله او 10,000 روپۍ تنخواه ورته میلاوېده. ما ورته وویل چې ګزاره دې څنګه ده؟ راته وویل چې هغه 10,000 روپۍ تنخواه چې واخلمه 8,000 روپۍ په کور کې پلار رانه اخلي او 2,000 روپۍ ما ته پرېږدي. ما وویل ستا پلار په پیسو باندې څه کوي؟ ستا پلار خو لکپتي دی، ستا پلار خو کروڑپتي دی. وای نه، زه چې کور ته راځم او 1 تاریخ برابرېږي، په 1 2 3 تاریخ باندې ما نه ټیک ټاک دا پلار مې هغه 8,000 روپۍ اخلي. زما نور رونه جاب کوي، نوکریانې کوي، هغوی کور کې پیسې ورکوي، د هغې د ښځې خلک قدر کوي. زما ښځې ته خلک په سپک نظر ګوري. زما بل ورور چې هغه پیسې ګټي، زما مور هم د هغې د ښځې قدر کوي، زما پلار هم قدر کوي. زما د هغه ورور بچي زما مور هم اوچتوي په غېږه کې، زما پلار یې هم اوچتوي، زما بچی هم څوک نه اخلي. اولې خبره دا ده چې د بابا دومره لویه کوتاهي ده چې بچی ولا الله عالم ورکړه، د علم نه بعد د بابا د بچي سره دا رویه ده چې 8,000 روپۍ ورته په جیب کې نه پرېږدي. د عالم د ښځې سره امتیازي سلوک دی، د عالم د بچي سره امتیازي سلوک دی. او دغه شان رور هم غورځولی دی، عالم پلار هم غورځولی دی، مور هم غورځولی دی، او معاشرې هم غورځولی دی. دا د علماو څخه ډېره لویه بې وفایي ده. ما تېرو ورځو کې د یو عالم سره ناسته وه، دوران د خبرو کې ما ته وویل چې مولانا صاحب د یو مدرسې محتمم و، مولانا صاحب الله ګواه کوم چې دغه لوی اختر نه بعد ما کور ته غوښه نه ده راوړې. ما خپلو بچو باندې لوی اختر نه بعد تر اوسه پورې غوښه نه ده خوړلې. ما په خپلو بچو باندې د لوی اختر نه بعد تر اوسه پورې د چرګ غوښه نه ده خوړلې. او ما د لوی اختر نه واخله تر اوسه پورې په خپل بچي باندې د فروټ دانه نه ده خوړلې. او ما د لوی اختر نه واخله تر اوسه پورې صرف خپل کور ته یوه دړۍ الوګان راوړي دي، ما سبزي هم نه ده راوړې. علما نن په دې حالات کې دي، خو لیکن تاسو ته لاس نه دي غځولي او د ځان دپاره یې څه غوښتي نه دي. که څه غوښتي دي هم ستاسو د دې بچو دپاره یې غوښتي. دا چې نن حافظان جوړ شوي دي او عالمان جوړ شوي دي، لاړ شه او په عصري ادارو کې تپوس وکړه، وې سالانه په یو ماشوم باندې ستاسو خرچه څومره راځي. بیا راشه او په مدرسه کې هم تپوس وکړه، وې سالانه ستا په دې یو بچي باندې څومره خرچه راځي. پته به درته ولګي چې مونږ څومره د غربت او د قسم پرسې او د فقر په حالت کې. خو لیکن خبره د دین ده، خبره د اسلام ده، خبره د الله د رضا ده. مونږ نشو دا برداشت کولی چې زما بچی د بېدینه د دنیا نه ځي. زما نوی نسل دا د بابا په ګریوان کې لاس واچوي. لهذا په دغه بنیاد باندې عاجزانه درخواست کوم چې بابا که بچی د عالم دی رویه برابر کا، روره که رور د عالم دی رویه برابر کا، مقتدي امام سره رویه برابر کا، د اهل علاقو د مدرسې ګاونډیانو مدرسې سره رویه برابر کوي.